أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام خالط الناس مخالطة إن متم بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم ډیرو قدرمنو سامعینو و ناظرین اخلاقو حوالی سره متصل عنوانی گفتگو انسان ټول شخصیات تړلې د اخلاقو پسې انسان ټول باډي انسان ټول خاندان انسان پلار نیکه هر څه تړلي دي اخلاقو پسې که یو ښه اخلاقي انسان دی هغه مور پلار هغه خاندانه که چېرته یو نیم بد ورکې تېر شوی دی ایکې و اخلاقي انسان جنا ټول ښه یادېږي و که انسان بد اخلاقه دی دغه بدو اخلاقو څریکې ښه پلار نیکه طرف ته ورځي ښه خاندانو طرف ته ورځي یوه سپک انسان پسې یوه سپک خولي انسان پسې یوه بدې ژبې لرونکي انسان پسې ټوله خرو خاندان سپکېږي دې دپاره طریقه مولا امیر المؤمنین ښیل دی څه که غواړئ څه یوه ښه داسې خوشګوره زندګي تېره کړئ داسې خوشحاله زندګي تېره کړئ چې خلکو زړو کې یو ارمان پاتې شي مولای کائنات یې څه خالط الناس مخالطة ان متم بکوا علیکم یا ان متم بکوا علیکم مولا دی څه خلکو منځ یوه داسې ګل میل کر زندگی تېره کوئ یوه داسې ګاډه واډه زندگی تېره کوئ څه ان متم بکوا علیکم که چیرې مړه شوئ جنازې باندې ګریوان د نیو شو کوي وژړېږي ټای داسې ووایي وایي څه افسوس دی دا مړ شولو یمو کلی ړنګ شو یمو ملت ړنګ شو یمو وطن ړنګ شو و این عشتم حنوا الیکم و که تاسې ژمدي وئ هغه یې تا زیارت مشتاق وي هغه وغواړي څه یو وارې مو بیا لیدلی وای مو ډېر وروسته مثلا ځنه ځي کې د مثال دوبۍ والا ابوظبۍ والا قطر والا یا استرالیا والا یا نورو ممالک والا ډېرې کې یو نیم سپکوالی ورسره وي یو نیم کاس ورسره وي چې هغه نه ټوله دیره ازار وي هغه مثلا مړیو کې لټول کوي هغه مثلا خبرو کې لټول کوي هغه بدګمانې وي هغه مثلا هغه په مخ کې چوک پټه خبره نشي کوی هغه په مخ کې چوک خپلو منځو کې سره بېلېدلی شي ایکې به واجینه ایکې به کاس واجینه ټوله دیره بی سکونه وي بېقراره وي هر یو کس دا ارمان کوي څه کاش د ډیپټي لږه نوره اوږده شي وی چې شپې 12 بجې څه دا راتلی مو ته نه خو بیولي وی لیدلی مې نه وای د شکل مې لیدلی نه وای یو څه بل وخته د ډیپټي دوره وخته وای چې مو دیرې نه دوره وخته وتلی چې دا په مخامه نه ویر کولی همه جیشن څه کور کې ځینې وخت کې انسان اڅې څه ټول خویونه خپلې ښځې ته ما څرګندوه هر یو خوی خپلې ښځې ته ما څرګندوه ویلې که ځینه عیبونه یې تو ښځه خبره شي ښځې مخکې اسپکېږي بیا ښځې باندې دا که ورته وایي چې بهر مه وځه بهر ښه وتلې اثر نه ونې کوي خبره که ورته وایي چې پلنکی کار مه کوه پلنکي کار نه کولی باندې تا خبره اثر نه کوي ویلې څه ټول خویونه د ورکې ورته ښیلي دي هر یو خوی تا کې لیدلی دی مثال تا غیرت لیدلی دی تا شور لیدلی دی تا شربل د هر وخت غږا هر وخت ټاغا هر وخت مثلا نازیبا الفاظ استعمال دا سره انسان دوره سپک شي لکه مو تاسې مثال دا یوه داسې ګپ شپله خبره ده لکه مثال انسان پکې شړا سره روغ دی شي اول څه پکه شړېږي انسان ته خوب نه راځي وروسته چې دا پکه ته نه مړه کړي که ژمې وي ځان دپاره څټه تولیه په چې څه باد نه ولي څه شړېږي شړا سره مو ته خوب راځي ځینې وخت کې به داسې چې انسان دغه سپکخولي انسان سره روغ دی شي څه ښځه خپل زمانو ته یي څه غېږ ما ورته شوی غږېږي به یعنې یو غږونکي باندې یوه غږونکي یوه ټغونکي باندې مثلا یوه نازیبا الفاظ استعمالونکي باندې مشهور شي دغه نه وړ سپکېدن بل کوم یو یا مثلا خپلې خیلخانې منځ کې سپک شي خپل زوی غېږ نه درته شي خپله لور غېږ نه درته چوي خپله ښځه غېږ نه دغه نه وړ سپکېدن بل نشته دا به چی سره انسان ځان قدرمن کوي دغه ژبه هر څه مه حیواني هر څه دغې ژبې ته مه وروباسه ځنه څه دغه زړه کې وساته ځنه څه خپلې خیلخانې په مخ کې اشکار و څرګند واضح مه کوه څه سبیله مغه د توابال جان جوړ شي مغه د دیخمان جوړ شي مغوی واجینه تی خپلې ښځې منځه خپلې خیلخانې منځه خپل اهل و عیال منځه سر ټیټې وي خبره نشي کوی ځکه یې څه داسې زندګي وکړه څه که ژمدی وي خلک د زیارت مشتاق شي
وکمړ شي خلک داسې وژړي داسې ښه نه وي چې مثلا هر یو کاس که مثلا دیرې نه په چوټۍ روان وي یا څټه کورنونه یې داسې نیولي وي چې خدای خو د بیا به زه بیا ته نصیب مار وکړه یو څه خونې ته بازار ته وځي یا خپله ښځه چې تا نه بغیر هغې خیلخانه یتیمه دی تا نه بغیر مغه کونډه دی خو څه خونې نه وځي بیا یې دماکو سوال داسې کوي چې خدای د په بم اور جوړ کړه یا خدای د په اکسیډنټ اور جوړ کړه داسې زندګي ما کوه چې مثال لکه څه خیل ته یوه ځناور نه مثلا زه دغه لفظ خلا ما یوه روایت لیول باندې یوه حدیث لیول باندې څه ټولو نه بد صفات ځناور څه دی هغه سپی دی څه ویلي چې سپي صفات دغه دی چې څلورم امام بیان کړی دی چې سپي صفات دغه دی چې یفیرون الناس من شر لسانهم هغه بعد ژبې نه خلک وریا وریا تښتي خلک هغه ټغونه وریا وریا تښتي هغه غږونه وریا وریا تښتي و که همدا صفات انسان غږیږي زیات ټغیږي زیات مثلا خبرې زیاتې کوي معمولي شي باندې ننګور ته زیاړو ضرور کول معمولي شي باندې شای متیږي یا شای ورکیږي یا خپلې مثلا ښځې ته زیاړو ضروري پلار نیکه پورې تاګ وته و ایتو پلار نیکه کادر به هغه ښځه بیا څه وساتي څه ته یې هغې پلار نیکه ته رسېږي ایتو پلار نیکه کادر به هغه ننګور څه وساتي چې هغې ننګور ته پلار نیکه ته ورتېرېږي هېڅ کله که خپل پلار نیکه کادر کې ساتي که خپل ځان که خپل خاندان کادر کې ساتي بیا خپل ځان عزت وسته خپله ژبه کنټرول کړي که خپل خوی کنټرول کړي که تا نه که درمان بل نشته که چیرې ژبه یې چا کنټرول کړي نشته دغه نه سپک انسان بل نشته واخر دعوانا ان الحمد